چې کوم خلک په موږ باندې د شرک فتوی لګي هغه خو هیڅ علمي حیثیت نشته دا هیڅ مقام نشته دا یو دا صلاحیت او استعداد هم نشته دا نن ولکه چې کوي مشخیدو مشران لیدلی کتلی دی علم چې اول امام دا چا دو ډیر ور باندې ناز دا ګردای کتاب په اردو چې لیکلای دا او شرک فتوی په هر صفحه موجود دي خو په کل کتاب چې د شرک ول تعریف نه دکړای چې شرک وایي چې شرک په معنی نه ده پوي اماته د شرک فتوا را کوي تیرې کې ویل مانجن آباد به ایمان اخر خبر کیږي چې یقین مو پوښ خو یقین لا پوښ نه دار وخت دو یقین کچای یقین کا پوښ ته د اهل سنت و جماعت وال دل وجه عرض ورته کوو چې موږ یقینا الحمدلله پاک دي تاسو ورجو داسې ځای وړو چې بل ځای تاسو چیرې کسان پیدا کو چې یقین کچای الحمدلله اهل سنت و جماعت یقین داسې پوښ ته چې داسې پوښ شای دنیا چستا ځان قدر اللہ کریم قرآن مجید برہان رشید ارشاد فرمائے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغفر مغفرت نہ کئی بخشش نہ کئی دے خبرے ان یشرک بہی چہ د سره د چوک شریک جوړ کړل ایسے ویغفر او مغفرت کئی بخشنہ کئی ما د ہر هغه شی دون ذالک چ لاندې ویلو شرک نہ لمن یشاء چ چاته الله خوشای دغ آیت کریمه چې یو مسله دا بیان سوا او د موږ عقیده هم دا چې شرک ناقابل مغفرت جرم دا شرک داسې یو جرم دا چې د دې معافي د الله په بارگاه چې نسته دا او دوم گناه کا صغیره دی کا کبیره دی معافی دای سي قابل مغفرت دی بغیر د توبه هم ک الله تعالی خوش اصله نو د الله تعالی فضل باندې چا پابندی نسته دا معتزله او خوارج په فرقه مخچ ته رسولي دي خوارج ویل په گناه کبیره سړای کافر سی بیا به کلمه وای نکاح بنوای کوي او معتزله ویل چې په گناه کبیره سړای کافر کیږي نه خو اسلام اوزه او کفر تلانی داخل د کفر اسلام په منځ وی اهل سنت و جماعت مسلک او عقیده دادا چې په گناه سره چو کافر کیږي نو گناه کا واړیا کا غټی کا صغیریا کا کبیرای اما فدایسی او ډیر دلالو چې یو دلیل دغه آیت ته چلا فرمایي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء چې شرک نه لاندې څومره گناه دي کا وړی دي کا غټی دي الله یې معافي چې چاته الله خوشي ایزان قدر د زړه په غوړو دا خبر وارو چې الله تعالی شرک نما فی شرک ناقابل معافی جرم دا هغه رحمان رحیم خدای یو حدیث مبارک چې راځي کده چا گناهو ته وجود ملاوسی جسم ملاوسی او گناهونه په ځکه چیز ډول سي او ځکه نه تر اسمان دا فضا ډکه سي عینان اسمان ته د چا گناهونه ورسیږي دی وکس او د الله تعالی ته رښتینی توبه وباسي الله تعالی به ټول گناه ور معاف کړي خو هغه رحمان رحیم خدای شرک نه معافوي دومره لوی جرم دا جند ملګان په دې عنوان ډیر زور ور کوي او ډیر تقریران په دې موضوع باندې کوي چې شرک خدای نه معافوي مشرک جنت تلار نستا دا مشرک جنت ته نسیتلای مشرک به همیشه جهنم چوي خدا پبلک سرا خیانت تا دایغت دوکے ورکول دی وہ تحریچ ساتل دی عالم حق عالم دین ذمہواری دا چی عوام تا دی پورا مسئلہ ورورسی پورا ترجمانی دے قرآن و سنت وکی پورا ترجمانی دے قرآن و سنت دادا چی مجمنو دی چی مشک نست دا اہل سنت و جماعت کو قرآن ایمان دا چی بالکل مشرک جنت تلار نست دا دی مجھ عقیدہ دا و قرآن و ایمان دا اللہ تعالیٰ با مشرک نہ بخشی شرک نہ قابل معافی جرم دا اور سرا علماء تا پکار دی چی دا خبر ہم عوام متورسی چی چرنگ شرک نہ قابل معافی جرم دا مغفرت نفس دا دا غرنگے دی رسول اللہ گستاخی دی رسول اللہ بیادبی ہم نہ قابل معافی جرم دا کہ مشرک جنت تا نصیب لائے رب کائنات پزاد میں دی کسری چی گستاخ رسول جنت تطلق ہو پریز دا دی جنت بوئی ہم ور باندے حرام دا دا آیت کو قرآن
چې وینه ان الشرك لظلم عظیم چې شرک ډېر غټ ظلم ده ان الله لا یغفر ان یشرک به الله شرک نه معافوي او دا آیتونه قران چې نه وینه چې کوم خلق رسول الله ته تکلیف ورکړي الله فرمایي دردناک عذاب میں ورته تیار ده چیرته فرمایي څوک چې رسول الله ته تکلیف ورکړي الله لعنت په باندې وري او دوی لپاره توهین امیز عذاب تیار ده کچرانګه دا خبر قران چې دا چې مشرک خدای نه بخشي نو دا هم قران او حدیث نصوص نه ثابت ده چې ګستاخ رسول هم الله نه بخشي او ای سنی کتا دماغ پیزو بازار چې نشوري او چرانګه دې داړو جسم ما پتا دا زړه دماغ دې ماته متوجه دي بیا دې خوش خبری خبر دادا دې زیری خبر دادا دې زړه خوشالوالی خبر دادا چې الحمدلله مسلک حق اهل سنت چې چرانګه له شرک نه پاکتا دې نبی ګستاخی او بے ادبی نه هم پاکتا اهل سنت و جماعت عقیده توحید څومره مضبوط ده او قران او سنت معیار باندې پورا ده د شرک کوئی نستا یو طرف ته کوم د رسول الله ادب کو د رسول الله عشق او محبت مسینو چې دا او دا درد او پیغام نور خلق ته رسو الحمدلله چرنګه مسلک حق اهل سنت د نبی ګستاخی او بے ادبی نه پاکتا نو د موږ مسلک صرف دا امتیاز نه ده چې موږ مسلک چې بے ادبی نستا د نبی ګستاخی نستا نه نه دا خو د مشتور امتیاز ده چې مسلک حق اهل سنت و جماعت چې نن خلق ورته اعلان وایي دا چې چرنګه عقیده رسالت چې پتنه پورا دي د قران او حدیث معیار باندې پورا دي عقیده توحید چې هم پورا شریعت معیار باندې پورا دي مشکو چې کتابونه وویل اهل سنت و جماعت باندې شل عقیده د توحید هیڅ سره نستدا د شرک بوی هم نستدا هیڅ شک شوبه هم نستدا جند خلق وای وای تاسو پام زکه کوو چې دا نور خلق ستدي شرک فتوی او ټاپې تر باندې لګي بیا ځکه لستاسه پرهیز کوو ځکه تاسو احتیاط کوو کني په شرک په ورغلیو مالنا دا دي تاسو کم علمی دا دي تاسو جهالت تا مجل شرک نه دو خلقو نیمانه کړی دا خونم سلو کالو نر پیدا دی یا 120-30 سال نر پیدا دی موږ عقیده خو هغه دا چې کومه عقیده بنیاد د مدینه او مکه پر سرزمین باندې د ولای صلی دا موږ له شرک او توحید کوم درس مشترک لای صلی دا او شرک نه بچو د قران او سنت په برکت سره او عزیزانو دوه قیمتي خبر ور سره دادا چې کسل کاله چا شرک وکانا بت سجده کوله انعمت توبه تزین جوړ څه چې د بتانو عبادت په پرېږ د شرک په پرېږ او توحید به قبول کو کلمه به وایي مسلمان بس نو توبه دروازه ورته خلاص دي سل کاله مشرک زر کاله مشرک بتانو بت پرست کچیر شرک نه توبه کوي نو توبه قبول ده او مسلمان دي ګستاخ رسول توبه هم قبول ده آخرت چې به توبه فائدہ ورکی خو دنیا چې نو ورکی سر بیا کلم کیږي کتوبه لزړه نه کړي آخرت چې به بچي خو دنیا چې به سر پرې کیږي ډیر ځان دي چې الته عذر شریعت مانی خو د رسول الله ګستاخی په باب چې عذر نه چلیږي چې ما دماغ کار نه وکړ زدل تلې ونایم یا دا خوش نه دا یا دا دلته لا ولا نه کافر او بی دین و یا دا توبه وکړه یو عذر دلته قبول نه ده زکا چې الله په خپل محبوب باندې غیرت عمر کوي د محبت یو تقاضا غیرت تا او د رسول الله محب اکبر الله تعالی دا رسول الله سره چې الله چور مینا دا دومره مینا دی چا نستدا او پر رسول الله چې الله چور غیرت کوي دور غیرت یې ټوک نشي کوي زکا کچا د توحید حدود کراس کړو شرک وکړو توبه وغوښتا معذرت وکړو الله یې عذر قبلوي خو د رسول الله په باب چې عذر نه قبول دا دې لپاره چې ګستاخی دروازه بند شي او خلکو ته پته ولګي چې سبا می عذر او توبه هم نشي خلاص وای کدی الله محبوب بیا ادبی می وکړه بیا به سر درومي اذان قدر دریم نقطه دا چې شرک ډیر لوی جرم ده شرک ظلم عظیم ده شرک ناقابل معافی جرم ده خو ور سره دا خبر هم زکو چې بغیر د تحقیقا د شرک فتوی لګول په مسلمانو دا هم جرم عظیم ده
دا هم ډیر لوی جرم ده. دا د هر سړي کار نه ده، هر سړي ته دې تحقیق هم نشته ده. او بیا دا چې کوم خلک په موږ باندې د شرک فتوی لګي، هغه خو هیڅ علمي حیثیت نشته ده، هیڅ مقام نشته ده، یو دا صلاحیت او استعداد هم نشته ده. دا نن ولکه چې کوي موږ دو مشران لیدلي کتلي دي، دا نن ولکه جای په جای ما دا بیان کړی دي. موږ علاقې چې یو امیر صاحب بیان کاوه، وی فرعون علیه السلام فرمای، فرعون علیه السلام فرمای بیا نازګون ورته چې دا دي چې ویل امیر صاحب ولیا پیغمبر نه وای، نه خدای د غر کاخه پیغمبر دشمن و، دی موسی علیه السلام دشمن و، پیغمبر خو موسی علیه السلام وای چې استغفر الله توبه مې. اوس بدا مشتا شرک والے او توحید والے مسئلے کې او په موږ باندې شرک والے فتوی لګي. د دوی مشر چې کتاب ولیکه، د دو د عقیده او مسلک بنیادی کتاب چې اعلی حضرت امام اهل سنت فرمایي د دوی قران ثانی دا اردو چې یو کتاب ولیکه سو دا شرک تا او دا شرک تا او دا شرک تا او دا شرک دا هغه دعوت نه پورې روان ده. او موږ استاد صاحب ابو الفیض مفتی محمد فضل الرحمن بندیالوی صاحب اشرفی زید مجدو نموش پروبی استاد صاحب وې زدي تدبر چا او تفکر چا چې اعلی حضرت دا ولې لیکلي دي چې دا د اردو والیو کتاب دا دو قران ثانی دا دو دوام قران دا اعلی حضرت وې دا څنګه لیکلي دي. وې زمانه طالب علمي چې مشر استاد صاحب استاد العرب والعجم استاد تامد بندیالی صاحب رحمت الله علیه بیمار صاحب نو وې زوی مدرسې تور لډیره مشهور او معروفه اداره وا حال میں کاته وې پښتنه مې کولې درس او تدریس ماحول چې کله مې د حفظ پښتنه وکړه وې دا بچی دي اول ټیم قران په یاد کو او ماشپین نباده تقویت الایمان دی اردو ال کتاب په یاد کو وې ما د اعلی حضرت کوليات چې برحق فرمایلی دي چې دا دوام قران دا چرنګي قران حفظ په بچو کوي د دغه کتاب حفظ پکې نو دا د دوی د علم چې اول امام دا چې دو ډیر ور باندې ناز دا ګردای کتاب په اردو چې لیکلای دا او شرک فتوی په هر صفحه موجود دي خو په کل کتاب چې د شرک ول تعریف نه دکړای چې شرک وای چشتا په ګردی تقویت الایمان اردو کتاب چې د شرک جامع معنی تعریف یہ دو امامو مشر نه دکړای چې مشر دا حالي کشرانو به چه حالي نو چې ته د شرک په تعریف نه پوي د شرک په معنی نه پوي بیا ته بل سړی ته د شرک فتوی څنګه ورکای زکه اعلی حضرت ذو البرکت فرمایي شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے چې کوم مذهب چې تعظیم مصطفی شرکی د تمران پړي چې د رسول الله تعظیم ته هم شرک وایي وای دا مذهب د قبل دا لایق نه ده بلکې دا خو د لعنت لایق ده چې سړی لعنت ور باندې وایي. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا یاد ان کی اپنی عادت کیجئے. عزیزان قدر دا ہم تحقیق طلب مسئلہ دا چې کوم سړی د شرک په معنی نه ده پوه ماته د شرک فتوا راکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حمزه جا په جا ملګرو ته وایم چې د پاکستان سرټیفیکیټ او سند دا قبول ده چاته لسم ول وردا چاته دولسم ول وردا چاته شپاړسم ول وردا چاته پیجډي ول وردا پاکستان یو وړوکی غوندې ملک تا او د دې سند او سرټیفیکیټ مقبول ده. ځان قدر بس یو 2 منټه د ما پاته دي د ملک پاکستان سند او سرټیفیکیټ معتبر ده په ادارو چې اعتبار ده په یو ډیګری منصب ملاو کېږي نو څه ځای په ځای دا خبر کما او نن هم دوهراو کما چې دا د پاکستان یو عام افسر یو عام کس سند او دستخط او سرټیفیکیټ چې جعلی نوی اصلي وي هیله اعتبار کوي امنه نو مستنیانو سره د عام سړی نه د عام افسر نه د امام الانبیاء سند او سرټیفیکیټ موجود ده د هیله اعتبار ورته ولې نه کوي هیله باور ولې نه کوي. رسول الله
بخاری شریف چې کتاب الجنائز چې صحیح سند حدیث موجود ده رسول الله په منبر باندې تشریف فرمالا د مستقریر وکړه او اخیری جمله دا وا و انی والله ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ما رسول الله دې د الله په ذات قسمی چې ما خپل جان نه بادا په تاسو باندې د شرک خطر نشته ده دنیا محبت خطرہ میں استا چې دنیا محبت چې به گرفتار سو خود شرک خطرہ میں رسول الله چې جمعات نه بارا خبر وکي رښتنه ده کنه رسول الله چې قسم بغیر خبر وکي بیا هم رښتنه ده او دلته رسول الله په قسم سره په جمعات چې خبر کوي ولې حضور ته پته و شکیان براجي دما په خبرو به هم اعتبار او اعتماد نه زکه په جمعات چې په قسم سره وایي ما دې الله ذات باندې قسمي چې په تاسو باندې ما د شرک خطر راسته ده دومره ظالمان خلق دي دومره ظالمان چې نن عام مسلمانانو یو لانجه جګړې نو ډیر واری داسې کې وي جمعه تر تګړ سا جمعه چې صفای را کبیا دې معنا لک روپے ور باندې خالی وتی جمعه چرته وای چې لک روپے مې نه دي درکونه جند بیا دا وتی چې جمعه چې قسم رته وکا چې دا خبر دعوت غلطه ده جمعه چې صفای را کا په قسم سره نن پنځل سمې صدای کف یو دا سے کا سیاب جن خولای په ظاهرا لوج بکئی کا نبی کئی او مسلمان دا بل کا صورتای تو جمعه پر تگرسا صفائی رکا قسم رکا بس دا خبر میں ترماز دا بے دا خبر استنه دا تا مالنجا ختمی جی وای چې پنځل سنه صدای عام کس په جمعه خبره په قسم لنجا ختمی جی بے دی مصطفی په عام جمعه چنا مسجد نبوی چې دی الله ذات په قسم سره لنجا ولې ختمی جی پنځل صدای تیرے او بیا ملانجی شوری دی مش پر رسول اللہ قسم باور دا دی خلقو دی نبی علیہ السلام پا قسم باور نستا دی نبی علیہ السلام جمعات چننے خبری باندے باور نستا کنی چی ما محبوبو فرمائل چی پا امت میں دی شرک خطرہ نستا دا بیا بدو سرہ ہم خطرہ نوا نبی علیہ السلام امت چی دنیا محبت راتلون کہو نو حضور فرمایل دنیا محبت خطرہ میں ستا کشیری دی رسول اللہ امت چے شرک ہم راتلون کہو نو نبی علیہ السلام فرمایل ما دو خطری دی امت باندے چے یو با محبت دنیا چی گرفتار سی او بل با شرک چی گرفتار سی دا دو شیان با ما امت تا نقصان ورکئی کچیر اہل سنت و جماعت مشرکانی نو الحمدللہ اہل سنت دانا چے پاکستان چی دی لا پیزو چی دی مشرق او مغرب او شمال او جنوب په کل کائنات چې اهل سنت و جماعت عقاید او خلق موجود دي اهل سنت په کل کائنات چې موجود دي شرق او غرب دا فرقې نور چې چور دي دا دو فرقه دا صرف ہندوستان پاکستان پورے چکم جی پورے اردو دا بستریف جی پورے دو وجود دا دے دوئی بنیاد کو اردو کتابوں چی دا او مشفى الحمدللہ عربی کتابوں نا گورا فارسی کتابوں نا گورا دے دوئی مذہب و مسلک نستا پچھے دے عربی و فارسی ہر کتاب پا ہر سفید اہل سنت و جماعت قائد و معمولات موجود دی نو کچیر دمر لوی امت دی رسول اللہ پا شرک چے گرفتار دن کہوائے مشرک دن کہوائے نو حضور بتا نہ فرمائل چے ما امت باندې دی شرک خطرہ نستا دا بلکہ فرمائل بے دی شرک خطرہ میں دا محبت دنیا خطرہ میں دا دی ما محبوب و مسجد نبی چے پا قسم سرا امت تا تسکین ورکئی تسلی ورکئی اطمینان ورکئی چے دنیا محبت خطرہ میں استا خو شرک خطرہ میں نستا دا زکا مشترہ دی شرک خطرہ ادا چا سره چې دا دغه په نبی رسول الله قسم باندې باور زندگی به تیر کی ویل مانجنه بعد به ایمان اخر خبر کیږي چې یقین مو پوخ سي خو یقین لا پوخ نه دار وکه دو یقین کچای یقین کا پوخ ته د اهل سنت و جماعت وال دل وجه عرض ورته کوو چې موږ یقینا الحمدلله پاخدي تاسو ورجو داسې جای وړو چې بل جای تاسو چیرې کسان پیدا کو چې یقین کچای الحمدلله اهل سنت و جماعت یقین داسې پوخ ته چې داسې پوخ شای دنیا چستا هم نه ده ایزان قدر وقت چونکہ گنجائش نست ډیره تنگی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات متعلق دا خلق د شکوک و شبهات و شکار خودی او ذکر علماء سنت دیر زور دی رسول الله په شان او کمال بیان باندې کوي خو حقیقت دا
چې دا خلق چرنګي شان مصطفی نه به خبر دي، عظمت و مقام مصطفی نه به خبر دي، صفات خدا صفات الله دی الله جل شانو صفاتنا او صفات متعلق عقائدنا هم نه خبر دي. وما قدر الله حق قدره، دوی د الله صفات هم نه دي پیژندلي او ځکه جای بجای دون اکسیډنټ کیږي، غلطي کیږي، خپل لنه چدلی او ګوت بل تریسی او دا چې عجیب دي جهالت په بنیاد باندې فتوی صادرې چې کله هغه فتوا ته وګوره نو بیا وته حق الیقین ته ورسه چې دا چرنګي لمقام مصطفی نه به خبره دي، دا غرنګي صفات خدا نه هم به خبره دي. یو مثال به درکا، اهل سنت و جماعت درود و سلام وایو او ډیرو موکوچه وایو، دا جن د خلق مومنه کې چې مې وایو یو دلیل دا پیش کوي چې دلته ما وایو الته وایو ځکه چې لدغ جنار وی الته اروي او کدا دی ویلا چې زدالته درود وای پیزو چې او رسول الله علیه السلام گنبت خضرا چې اروي نو دا شرک تا او دلیل چې شاید دلیل قرآن آیات نه دا موږ نه خارجه آیات غواړي، دلیل حدیث مبارک نه دا، دلیل علم کلام چې عبارت نه دا، شرع مقاصد یا مواقف عبارت نه تیری موږ خوامو دغه ته رسولیو بیا راځي مولوی صاحب مفتی صاحب د پلانې مسله به چرنګ دا او بیا درود السلام او جنازه پسې دا او دغه درويستان هر وخت موږ دلیل غواړي داخله نه پرې کوي چې چوکې باندې کې چلیږ نه دلیل غواړي چې دې په کوم دلیل باندې کوي نو دلیل دا ور کوي خپل جانوال ویلره ناروي د خدای صفات ته چې دلته درود و سلام وای او چې مدینه چې نو مدینه خو موږ لره دا اته چې رسول الله اروي نو دا شرک ذکر دا چې دا لره ناروي دا صفات نبی ته ومانه، حالانکه لره ناروي دا خدای صفات اعلی حضرت ذی البرکت فرمایي لره ناروي دا خدای صفات نه دا اي احمقانو لره ناروي دا دی الله په فضل سره دی الله محبوب بندگانو صفات سبحان الله مو کو خوان ونه کچه دا سه غلی وای لرنا ارویدا دا دے اللہ محبوب بندگانو صفت لرنا ارویدا خدای صفت ندا تاسو خدای صفاتونه هم غافل لرو او بیا کو مسلمان او شکانو باندې شرک فتوا لګاو او تاسو پوي پروايا چې کوم سړی وایي چې لرنا ارویدا خدای صفت ورته ولدا ثابته ک چې خدای لري لا بیا باندې لرنا ارویدا خدای صفت خدای لري تنه بیا لرنا ارویدا خدای صفت څنګه आला हज़रत का फरमाया हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने, उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक से सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक से सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम. मुझ औलियाओं ने मदद غواړو بیا شرک فتوا لګیږي چې ولیاونه مدد ما غواړو، دلیل چرا کوي اولیاونه مدد ما غواړو الله نه غواړو، توجه ما طرف ته وای الله نه زکه غواړو چې الله فرمای نحن اقرب الیه من حبل الورید، وای الله فرمای ز شارغنا هغه رب چې اسامو جه راځي پچه اکا کټ سو بیا سړی زندگی ختم سی وای الله خو مشتا ل شارغ نه ډیر قریب دا ډیر نږدې دا بیا ولی پر نه لری دا خدای تر نږدې دا دا خدای تر نږدې دا نږدې ذات نه مدد نه غواړي چې خالق تا او مخلوق چې تر نه لری دا هغه لری ورنه غواړي نږدې ورنه ورنه غواړي چې کله ولانو نه مدد غواړو بیا خدای نږدې کی چې کله درود او سلام نظرانه وایو بیا خدای نه لری کی ته ورکه خدای مرشد غولای یا د خپل مسلو ټیکدار لګولای چې کله خدای لري دا کله ویني دولا دا دتا صفات باری تعالی نه جهالت تا الله تعالی مستبیل پر شارک نر نږدولا او زکه خوای چلري نروي د خدای صفات نه د مصطفی صفات تا. استاد و استاد العلماء محسن اهل سنت سرمایه اهل سنت فخر اهل سنت مناظر اهل سنت مفتی محمد سرفراز القادری زی د مجدو تشریف راوړ او د دوی په مخ چې ژغدا ماته بالکل مناسبانه دا صرف یو 2 منټه حاضری چې خپل عنوان تکمیل ته ورسو بیا به د استاد صاحب تاسو منشي مخیل نه جوړیږي
الله تعالی دې دغه استادانو برکاتونه باطنی ظاهری فیوزات تاسو مشتول تار نصیب کی خدای دې په عمرو چې برکت را تواچوي ان شاء الله دا استادان دا علما دا چې اسد دلته موجودی کنه او کده ژغیږي ان شاء الله دا علاقہ با د فتنو نه پاکي المر چروخي تقریر خو نه کوي کنه خو واوره په ولې کې دا شوري سي دغه مقتدا فتنې داسې دله کا واوره خپل ولې کېږي ایزان قدر یو 2 منټه حاضری دی الله عبادت چې الله عبادت وکیا غیر الله عبادت ونه کوي دا توحید ده دغه څه ده کنه سبحان الله ما استاد سره تر پسره ان شاء الله تاسو بیا یاد بیا لارو چې وایو کنه وایو خو چلو وځ غلی خیر ده دا حکم مشت الله را کړای چې د ما عبادت وکاو قران آیاتونه دي ټول قران ډکتا د الله عبادت وکیا دا توحید ده د بل چا عبادت با قبل چا عبادت ته وکړه شرک ده خدای ته به پستر ګړوندي دا آیاتونه ملاته روي چې خدای عبادت کوا خدای عبادت کوا غیر الله عبادت مکوا و مسلمانا کدا حکم ما رب العالمین را دا چې ما عبادت کوا خدا هم رب العالمین حکم را دا چې ما محبوب ادب کوا وتعذروه وتوقروه خدای د خپل عبادت حکم هم را کړای دا او د خپل محبوب تعظیم او توقیر حکم هم را کړای دا ک تعظیم مصطفی شرک وای بیا خدای منه کول خدای به حکم نه راکاو رسول الله دی عبادت لایق نه دا صرف الله دی عبادت لایق تا خدا وار وو صحابه مشرکان وو صحابه غوند عقیده توحید چاستا الته چا شک شوبه نستا کنه داسې موقع راغلی دي چې صحابه عبادت خدا په تعظیم مصطفی قربان کړای دا عبادت خدای پریشای دا خو تعظیم مصطفی نه پریشای علماء نمو تفصیلا دا بیانات درویدلی دي اجمالا اشاره درکو مزدیگر منج فرض دا خو حضرت علی په تعظیم مصطفی قربان کړای دا حضرت علی مشرک کو حضرت علی په قران نه پایدو حضرت علی د شرک او توحید په مسائل او حدود باندې نه پایدو د مزدیگر منجه د رسول الله خوب خاطره د مصطفی په ادب قربان کړای دا جان حفاظت فرض دا او تل ماجرو زینا هم اهم فرض دا دا هم جانتے ہو جلا موضوع دا ذکر ہو چپل اولانے نہ چکوائے نو پو ناستے وکا روزہ نہ سے لرائے پل تفصیل دا روزہ پریز دا بے چکل شسے صحت مندکی بے ولارا دا عبادات فرض دی خجانی حفاظت فرض دا حج تدو میں لارے چے خطرہ دا حج مکوا چکل لارے امن جوڑ سی بے وکا ذکر چے جانی حفاظت فرض دا بیر تنیر موجود دی عبادات فرض دی خجانی عبادت تیرا ہم فرض دا ابو بکر صدیق دا دی جان حفاظت چے فرض دا دی مصطفیٰ پا تعظیم غار سور چے قربان کڑای دا دا سے دیر مواقع راغلی آدھی بخاری حدیث تفصیل انتاثر ودر ہے چھے ابو بکر صدیق دو رکعت المجور کڑای دا دو رکعت پاتا دا حضور تشریف راور صحابو عبادت خدا در اولائی دا عبادت وہ درے دو لاس باندے تاڑی سوڑی دی حضور آخری صفنا اول صفنا مسئلے تطلائی دا عبادت خدا اندر تعظیم مصطفیٰ صحابہ کڑائی دا مشرک نقدائی ورکیالی دی مصطفیٰ ورکیالی دی ذکا امام علی سنتا جوشور جی وہی معلوم شد کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل الاصول بندگی استاد جوور کی ہے وہ اس کی کتا دا چھ مجھ روزہ فرائض دا فروعی اصل بندگی دی مصطفیٰ غلامی دا اصل الاصول بندگی استاد جوور کی ہے دا عبادات فرائض دی و تعظیم مصطفیٰ لدینا مخش فرض دا لدینا اہم فرض دا لدینا مقدم فرض دا او بنیاد دا معیار دا مدار دا کا تعظیم مصطفیٰ و عبادات تے قبول دی کا تعظیم مصطفیٰ نو دول عبادات تے مردود دی زکا مجوائیو چه رسول اللہ عشق او محبت او تعظیم دا پسینو چه بیدار سی او دا دی اہل سنت خاصا دا چه عشق مصطفیٰ پا نام کافرس کری دا نور پیر کو تخدای توفیق اگر دور کرائی او زخو زکمایا جن خلق تلی مکیتا بیا مدینی تا نسی لار بیا مور سنیان سرسر کیجی وی دا بیا دابا دا بیا مدینی تا نلار زخو ورطاین زخو خوشیر چه نلارنا دا بیا دابا قدم شکر دی چیغ پاکم زکی بانده ونه لگی دا
دو قدم د دغه مزکه لای کم ندی مدینه خو د بریلانو دا مدینه خو د سنیانو دا چې ته چې نبی مړدا او بیا تک درود کو مړزړه وای ته درود بچو خواندي او ته زارت بچو خواندي خوان خدا دا چې ته ولای گنبد تا مواجه شریفتا اویا چې صرف دا درو دیوار میں پڑھنا دا قریب لري مصطفی جان رحمت زندہ موجود دا ویني میں ظاہر نہ میں خبر دا باطن نہ میں خبر دا نیت نہ میں خبر دا دین نہ میں خبر دا ایمان نہ میں خبر دا اخلاص نہ میں خبر دا رکاوٹ نے ما په ترقی چې شایدا هیڅ نه خبر دا قیام میں چیرته دا هیڅ نه خبر دا کوم چې نه راغلاو هیڅ نه خبر دا سلام وایو عربی جواب راکړي تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ کریم دے مسلک حق اہل سنت و جماعت لدغلار نہ خطا نکی دی مجتوحد ہم سیدہ عقید رسالت مسیدہ عقائد مسیدی ما ارشائم و درستی صرف چل دی لار خطا نسو اللہ کریم دے عمل کو توفیق نصیب کی واخر دعوانا الحمدللہ